أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. دیر عزتمند اوریدونکو، الحمدللہ دا اللہ شکریہ دا کول پکار دی چې موږ تاسو د قران کریم دوا بنیادی سورتونه وویلي. یو سوره فاتحه چې هغه د دې قران کریم القرآن دے خلاصہ دا، او یو سورہ فاتحہ چې دیو سورۃ بقرہ چې باغی کې د قران کریم د ټولو مضامینو خلاصہ موجوده هم دا، او تقریبا ټول پکې الحمدللہ د الله په توفیق باندې او هم شول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم کور کې سورۃ بقرہ لوستل کېږي هغه کور ته شیطان نه نږدې کېږي. نو موږ تاسو د مجلس الحمدللہ الله تعالی دیو کی چې دا زمونږ د شیطان د هر قسم شر نه بچي، او ان شاء الله د الله وادي رښتونی دي هم دغه رنګ بکیږي ان شاء الله. اوس موږ شروع کوو د سوره آل عمران. سوره آل عمران ته سوره آل عمران ځکه وایي چې په دې کې د عمران د اولاد ذکر شوی دی، او عمران په اسلامی تاریخ کې دوه کسان تیر شوي دي. یو عمران د موسی او د هارون علیهم السلام پلارو، او یو عمران د مریم علیه السلام پلارو. هغه نوم عمران او د دین نوم عمران. نو کله کله انسان په ذهن کې سوال راځي چې الته خو هغه عمران او د عمران په منځ کې ډیره زیاته فاصله ده، نو دا څنګه د دین نو کوم ځای کې چې مریم ته خطاب شوی دی چې د عمران لوري او نو هغه یا د خپل پلار د وجنه او یا د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام په بنیاد باندې چې کنه ته خود اغي په دین باندې او د اغي خوري دغه چې کم قوم د کم پیغمبر وی نو هغه پیغمبر ته هغه قوم ته د هغه پیغمبر اولاد ویل شي یا ورونه ویل کیږي د اغي نورونه خويندې. نو دی وجنه دام تاسو ځین کی وی نو دا سوره آل عمران هم دی بنیاد باندې سوره آل عمران ګرځیدل دی چې په دې کې دی کیسه ده پکې واقعه ده، او خاص کر د مریم علیه السلام. دا سورت هم د سوره بقره غونته فضیلت لري. په مسلم شریف کې حدیث ده چې د او د سوره آل عمران او سوره بقره دا زهراوین دي، یعنی پړکیدون کی سورتونه دي، چمکاویدون کی چغا چمکاویږي، او دا به د قیامت په ورځ باندې خپل یون کو ته او هغه باندې عمل کوونو کوشش کوونکو باندې به سورې کوي د هغه ګرمي او د سختینا. الله دې موږ تاسو هم را نصیب کړي. په دې صورت کې چې کوم خطاب ده یا کوم خبره ده د هغه خلاصہ مختصر خلاصہ ده چې په سوره بقره کې د ازمایښونو ذکر شوی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دغه ذکر هم دا غننګ نور ته ذکر شوی چې تاسو باندې کتب علیکم القتال، تاسو باندې jihad فرض کړی شوی دی، هم دا غرانګي تاسو او جنگيږي کافرو سره. نو دا صرف د احکامات او هدا پورې او بیان هدا پورې. او په سورۃ آل عمران کې د دې قتال باقاعده عملی نمونه الله پیش کړی دي او بیان کړی دي.
لکه جنگ بدر ته هم اشاره شوی دا او د جنگ احد تفصیل هم الله تعالی په سوره آل عمران کې ذکر کړی. نو دا هغه مسائل او مشکلات او د تکلیفونو تفصیل دی چې کوم په سوره بقره کې الله تعالی ذکر کړی. دویمه خبره پدې کې دا ده چې بدر شوه او چې کله بدر جګړه وشوله نو مسلمانانو خو فتح ومندل او دا دویم هجری و او د رمضان میاشت و. نو مسلمانان کامیاب شو. نو باقاعده یو حکومت یا یو سټیټ دی خلکو د علاقې او يهودو نصارا او کافرو د ټولو خو اومنه خو ورسره انتهایی شدید ترین مشکلات هم جوړ شول. ځکه چې کافرو سازشونه شروع کړل د مکی او د عرب د قبایل چې کوم دای ځان سره ملاوي شروع کړل. دلته منافقینو دای مدري په خلاف کار شروع کړو. يهوديانو هم د دې په خلاف کار شروع کړو او نور چې څومره اهل کتاب وغیم کار شروع کړو او باقاعده عملی طور باندې ابو سفیان چې دا د کافرو سردار او په وخت کې دغه چې ابو جهل مردار شوی په بدر کې نو اغي خاص کر دی جګړې د پاره ډیر زیات تیارې او زور او شور سره د احد د پاره تیارې وکړو او رسول الله صلی الله علیه و سلم د پاره انتهایی مشکل ترینه ژوندۍ و. دغه چې مدینه په وړه باندې بستی و یو 200 کورونه په دې باندې لوی بوج د مهاجرو راغلو د مکې نه چې کم راغلیو او بیا د دې يهوديانو سره تعلق او تعلقات ختم شول. بادیان ورته جوړ شي کاروبار متاثر شو وغیرہ. دا غرنګ یو پیچیده او مشکل حالاتو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم. نو هغه حالات تاسو لک مد نظر ساتئ چې دا قسم حالاتو په دې حالاتو کې دا خطبه الله تعالی نازل کړی ده. بیا به تاسو ان شاء الله اسانه سره پوهیږئ. اومدارنګي د مدینه يهودو سره خو معاهده کړی رسول الله صلی الله علیه و وسلم فاغوی د خپل معاهدو خلاف وکړو. تقریبا ټول معاهدې يهوديانو مات کړې او پیغمبر علی السلام په خلاف او د مسلمانانو په خلاف باندې سازشونه شروع کړل. بدر نه چې کله مسلمانان واپس شول نو مسلمانان خو خوشاله چې موږ کافرو ته شکست ورکړو. خو د يهودو چې کومه یو قبيله بنو قینقاع او چې دغه ورانو او دوی به مسلمانانو ته ویلي چې دومره غونته جګړه څه ګټلې ده چې دیږي تاسو مونږ سره مخراشي بیا تاسو ته پته ولګي. هغه جنگجو خلک نو او موږ جنگجو خلک یو کچره تاسو مونږ سره مقابله راغله بیا تاسو ته اندازه ولګي چې جګړه څنګه کیږي وغیرہ. دا قسم حالات په دې باندې الله تعالی نغه کړی دا تفسیره. او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم د بدر نه یو څو میاشتې بعد د بنو قینقاع د مدینه نه وېستل. هغه باندې کوم خبره ده منافقینو باندې کوم ذکر ده د احد په تقریر کې ان شاء الله تاسو ته دغه تفصیلا بیان کما چې څنګه د 300 کسان لاړل او بیا واپس شول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه. او بل پکې د احد شکست باندې الله تعالی تفسیر کړی دا چې د دې شکست بنیادی وجوهات څو ولې تاسو شکست خوړو دا فتح ولې په شکست بدل شو او دا ټول کیسې واقعي مونږ الله بیانې دي لپاره چې تاسو خپل حالات مطابق دغه قران کریم په خپل حالات باندې منطبق کوئ او چې کوم ځای کې کمی او هغه کمی ځان لري کوي چې کوم دغه صفاتونه او په خپل ځان کې راولي نو الله وعده به تاسو رښتیا الله تعالی وعده به رښتیا تاسو سره. او دې کې ټول نه بنیادی واقعیا یا بنیادی خبره شي دا هغه ته توجه کوي چې بیا په ابتدا کې موږ بیان دي چې هغه تاسو پوهیږئ. دا د عیسایانو یو علاقہ وا چې نجران ویل کېدل او دا نجران د مدینه او د یمن په منځ کې یو علاقہ وا. په دې کې عیسایانو باقاعده حکومت او د عیسایت په بنیاد باندې یعنی د عیسایانو د مذهب په بنیاد باندې فیصله کړي او خلک باغې باندې متفق او متحد عیسایانو. او د دې تنظیم درې کسانو په لاس کې وو. یو باقاعده مذهبي سربراه اندا د دې شورا او د دې کابینټ ولکه څنګه موږ کابینه وغیرہ او یو سیاسي مشربو او یو د علاقې د قومونو په بنیاد باندې مشربو. دغه درې کسانو په فیصله کولی او دغه درې کسانو په ټول د مملکت او غیره بچلول امور به هم درې چلولو. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر نه بعد او د احد نه بعد د غرنګ نور واقعي مخکې تیری شوی دغه نه بعد دوی دا تسلیم کړله او مکه فتح شوله. اتم هجری کې مکه فتح شوه. نو دوی په دې باندې پوه شول چې مسلمانان اوس مضبوط شول او اوس نږدې قبایل هم ایمان راوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راضي. دغه چې الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فوجنا در فوجنا په اسلام کې داخليږي. نو مونږ تم اوس بل لار نشته یا به ایمان راوړو بیا به بچ کیږو او یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو نه
یعنی جزیه په بنیاد باندې بزان خلاصو جزیه به ورکو او ځان په دې باندې خلاصو خو اول بلار شو باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بحث مباحثه مناظره وکړو کله چې هغه موږ په خپل خبرو کې راولو او هغه موږ ته ناکام شي او پړشي ځکه چې زمون خبره او دغه خبره یو ده چنانچه هغه 70 کسان منتخب کړل او دغه درې مشران ورسره مذهبي سربراه سیاسي سربراه قومي سربراه او دوی راغلل مسجد نبوي ته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره باقاعده مناظره خبرې اترې شروع کړې چې کنيمګه تاسو خبره وکړي چې څه وکړو مخکې معاملات به د وطن او د قوم به څنګه چلو نو ټولن اول غیم دا خبره وکړه چې تاسو خو مسلمانان یې یو الله خبره منئ او ته پیغمبر خپل ځان د پیغمبر وایي نو زمونږ عیسی علی السلام هم دغه خبره کوله خو اختلاف دا دی چې عیسی علی السلام دا د الله زوی دی نعوذ بالله او تاسو هغه د الله تعالی په ځوان نه منئ او تاسو په کتاب کې په قران کې هغه تعالی تعالی خپل کلمه او کلمت الله او روح الله دا ورته ویلي دي نو دی وجنه دا تاسو موږ سره تسلیم کړئ چې عیسی علی السلام د الله زوی نو موږ تاسو سره وغیرہ د نور خبره به تسلیم کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې په دې حالاتو کې چې د نجران وفات سره د عیسی علی السلام باره کې خبره کېدل اخر متوجي شي په دې حالاتو کې د سورته آل عمران دا ابتدائی آیتونه تقریبا د 100 آیتونو بعد تر 83 آیت پورې هغه خطبه ده تاسو پوه شئ یعنی 83 آیت پورې د اول آیتونه تلری کې چې کوم دینه باقاعده شروع کیږي تاسو ته توجه کوم بیا غځه کی هغه د نواله 83 درې اتیایم آیت پورې دا الله تعالی هغه عیسایانو ته دلایل بیانوي د عیسی علی السلام د الله د زوی نکیدو چې کیندا د الله زوی نه او دا پیغمبر د الله پیغمبر دی او عیسی علی السلام دا قسم ته ما پیدا وکړو او تاسو دا خبر اومن هغه ونه منله دې د تسلیم نشو تیار نشول چې تیار نشول نو بیا الله ورته ویلي چې اوس ته دې ته مباهله دعوت ورکړه مباهله ویل کیږي د مقابله ته چې تمنینا تم دلائل بیانې زم دلائل بیانوما نه تمنی نه زمانم اوس وسکو نو لاړو شو یو کلاو میدان ته بوزو او اخ کلاو میدان کې به خپلو کې یو بلتا بددعا وکړو لعنت بووي په یو بل باندې چې الله مونږ کې چې هر کس دروغ وایي ستاسو په هغه باندې لعنت تا تبا کې ما معنا ادا ده چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل ولې ټیک ته تاسو نه منئ نو راځي چې مباهله وکړو مناظره خوش او بحث مباحثه خوش ولا او رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف یوړو حسن حسین رضی الله تعالی عنهما فاطمه رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنہ وغیرہ دا نور ته وایي چې تیار شي دغه اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې عیسایانو سره اوس عیسایان ورته وایي چې موږ ته مهلت راکړه موږ سوچ کوو چنانچه هغه ته مهلت ملاو شو خپلو کې مشوره وکړه چې پیغمبر خو صحیح پیغمبر دی خبره خو د الله ده دای چې څه وایي دا خو ټیک دا خو صحیح ده و خو نه منله او د زمونږ اونه منله نو اوس کومه مباهله وکړو نو د په دعا زمونږ په حق کې قبلي او چې قبول شو نو هلاک شو دنیا لاړه آخرت مم لاړو نو دا څه سوچ سمجھو کو چې دینم خلاص شو او د مباهله نم خلاص شو او د دې عذاب نم خلاص شو چنانچه دوی فیصله وکړه او رسول الله صلی الله علیه و سلم تراغلل او ورته ویل چې یا رسول الله مونږ ستا پیغمبري خو نه منو ایمان خو نه راوړو خو ستا حکومت منو مونږ به تاسو جزیه درکو یعنی فیصله به مونږه د اسلام په بنیاد باندې او زمونږ انفرادي ایمان د مونږ نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ده ځکه چې اسلام کې د غدري صورتونه دي یا به جزیه ایمان راوړي یا به جزیه ور کوي یا به جنگ ته تیاری یا به جنگ کوي نو جنگ نه خو انکار وکړو کولای هم نشو پته ولګی چې مسلمانان الحمدلله دې الله تعالی طاقت ور کړی او هغه نه علاوه ایمان هم نه راوړو نو د منځنۍ صورت اختیار کو چنانچه جزیه مقرره شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی ویلي چې مونږ ته یو امین راکا چې هغه امانتداري چې هغه مونږ نه جزیه باقاعده حصولي دا جزیه مطلب ټیکس دا اصولي او مونږ به تاسو رالیو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و سلم دې ته مقرر کو چې دا زموږ امت امین ده او دې به تاسو ته جزیه ته درځي او دې باندې فیصله وشول دا ابتدایي آیتونو کې تک خبره ورستو چې کوم ځای کې کمی خبر دي داغي بیان متاسو وکړلو لکه وحد ده بدر ده نو مشکلات دي د دې حالات باندې په دې آل عمران کې تفسیر شوی را نو څه تاسو ووري خدا خبرم زمینی طور باندې یاد ساتي چې आवाज د تاریخ کتاب مګنی چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاریخ بیانای نه دا د هدایت کتاب دی موږ د پاره او مکرنګ هدایت ته
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو دغه جناب پیغمبر راځي نه بل کتاب راځي او هغه حالت دي اوسنی حالات سره منطبق کوي لکه د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله الله کوي په دې نه مراد نه دی چې موسی وو او فرعون وو او اولاد تبا کی او تبا شوی وو نه دی مراد دا دی چې موسی علیه السلام په وخت کې فرعون او موسی علیه السلام داسې مقابله کړې و نو ستا په وخت کې چې فرعون وی نو داسې مقابله کوي هغه په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې عبد الله ابن ابی وو ستا په وخت کې چې دغه سي کردار وی دغه داسې مقابله کوي دغه هدایت کتاب ده نو تاسو دغه معنا واورئ الف لام میم حروف مقطعات د دې معنی ما تاسو تفصیل سره کړی و الله چې ده لا اله نشته ده بل معبود الہ مانم درته شوی و معبود عبادت لایق الا مگر هو اماغه ده ان نشته بل کارساز مددگار حاجت روا مشکل کشا مگر هغه ده یعنی هغه هی عبادت لایق ده مشکل کشا ده حاجت روا ده الحي همیشه ژوند ده القیوم او د هر شي ساتون کې ده بیگا آیت الکرسی کې ده الحمدلله تفصیل سره بیان شوی عائشہ رضی الله تعالی عنها یو روایت ته د دې نومبني آیتونو دوه باره کې چې په دې کې اسم اعظم ده الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اول خو تاسو اسم اعظم په پیژنئ اسم اعظم د الله تعالی دا سه راز نه دی چې چاته خود له نه ده دا کلاو خبره ده هر چاته خود له او اسم اعظم باندې کې دا مشهور ده چې دا اسم توالی او دا نوم واغستل شي دا آیات پڑھاو کړل شي نو ستا هر دعا به قبلي کیږي دا بالکل صحیح خبره ده او دې باندې کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث دي نو هغه الله باندې کې هم دي د حسبنا الله ونعم الوکیل باندې کې هم دي د آیت الکرسی باندې کې هم دي دغه آیت الله لا اله الا هو الحي القيوم دې باندې کې هم دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې باندې کې هم دي دې باندې ټول باندې کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث ده نو مراد څه دا ټول آیتونه چې کله تاسو راجمع کړئ په دې ټولو کې یو خبره موجوده ده دې ټولو کې یو خبره موجوده ده هغه دا چې الله یو دی شریک نه لري الله یو دی شریک نه لري نو چې کله دا ایمان جوړ شي زمونږ د زړه کیفیت زمونږ جذبات او احساسات په دې باندې مطمئن شي او مونږ دا ایمان جوړ شو چې الله یو دی بل څوک کار نشي کولای الا دا چې الله یو نکي یو الله نکي نو دا ټول آیاتونه به عمدہ کرانګي اثر کوي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې آیاتونو باره کې فرمان ده دغه چې توحید خبره ده پکې چې کله تا د هر چا نه تمکتی شي او کیږي مومن داسي دا ټول سره کیږي تاسو سره هم شي تاسو سره هم شي هم دا غرانګي چې کله مشکلات راشي پیسې شتا او شتا پیسې ولګو مشکل ختم شو پیسې ختم شو خو اوس به څه کو قرضه وکړه قرضه ختم شو اوس به څه کو خپلوانو ته وای خپلوانان ته ملنډ شو اوس به څه کو فلانه خرج کدا دا هر شی ختم شو هر شی ختم شو اوس به څه کو په دې وخت کې انسان یو کیفیت جوړی چې یا الله ثانه علاوه بل څه نشته او دعا کې زور پیدا وشي ایمان کې قوت پیدا وشي او داغه په سوال کې عاجزین پیدا وشي نو چنانچہ اللہ تعالی امداد کی عمدہ سے ہمیشہ راز کی گرمی ډیر شي ایسی کافی دی بجلی کم شي همت ختم شي وغیرہ وغیرہ این چې کله بس انسان وای چې الله به نور نه برداشت کی الله تعالی حالات برابر دا اسم اعظم هم هغه استقرار ته ورسی چې کوم استقرار کې استاد هر چا نه تم لنډ شي او یو الله ته وای نو الله به امداد کوي او د دې دلیل په سورۃ النمل کې د دې دلیل دی چې امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء څوک د چې کله مسترد شي انسان استقرار کې راشي بیا په هغه وخت کې دعا څوک قبلای ا الہ مع الله د شلمه سپاری شروع دریم سره آیات ده ا الہ مع الله آیا الله سره بل څوک الہ شته نو الله خپل وای نو دا دلیل د استقرار دراتلو چې استقرار راشي الله دعا قبلای او استقرار کله راشي کله چې تاب الله باندې یا ایمان مکمل شي یا ستا ټول وسایل ختم شي نبی استقرار راشي او استقرار کی حالت سے جوړ شي الله باندې ایمان مضبوط شي دغه ایمان کد استقرار نمخ کې موجود وي اومن الله مدد کوي او کدا په استقرار حالت کې جوړيږي نو اوس دا نه پښتنه کومه چې دا استقرار حالت راتلل په الله باندې ایمان مضبوطي نو مسلمان د پاره د استقرار حالت راتلل فائدمندي او که نقصان دي فائدمندي هم دک خبر الله کړی دا چې تاسو باندې استقراری حالت را ولم ځکا چې لعلهم يتضرعون
دې لپاره دې ماته عاجزي وکړي. نو اوس تاسو پوه شئ په دې باندې ان شاء الله چې دا تکالیف راتلل په دې کې د انسان خیر دی ځکه چې الله خپل ځان سره برابر کړي. الله دې زمونږ بغیر د تکلیفونو ایمان برابر کړي. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کچېرې زه الله په خپل سترګو وګورم چې دا غرب دی دا چې وګورم هم زما ایمان کې به اضافه نه کیږي ځکه چې ما ایمان برابر دی ما یقین دی ما ته چې الله ویلي دي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي ما په ایمان جوړ دی کله وګورم که ونه ګورم ما ایمان به برابر نه کړنګي به وي دا کیفیت د غیر ایمان. نو دا کیفیت کله جوړ شي په الله باندې چې بل الہ نشتا بل حاجت روا نشتا پیسې مشکلات نشي حلوي خپلوان مشکلات نشي حلوي هیڅوک نشي حل کولای الا دا چې الله حل نکي بس دې توحید وایي او دغه چې کله برابر شي انسان سره د الله تعالی خپل فرمایي چې زه انسان لاس شم زه انسان خپې شم زه انسان ژبه شم زه انسان دماغ شم چې سوچ ما باندې کیږي هغه څه ور سره کوم. انا عند ظن عبدي بي بغیر حدیث کې د بخاری شریف اوس تاسو مخکې واورئ نزل نازل کړو علیک پتا باندې الکتاب کتاب بالحق په حق سره حق نه تاسو تکړی و چوکاټ او کم ځای کې چې فټکای هغه د هغه پیمانه د سوتر برابر هم نه سوتر نه ملي سوتر دغه نه وړو خبر نه چې دي چې دومره پکې فرق نه نومدارنګي دا کتاب د حالات مطابق د عمل مطابق د استاد ضرورت مطابق د هدایت مطابق بالکل فټ ته برابر دی په دې کې اونچ نشته دې ته حق وای دا څه نشي ویلای چې دا حالت ما سره دي برابر دا څه نشي ویلای چې د حالتونو خیمه یا دینه بدتر یما نه دا برابر بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کون کړي لما ده کتابونو بین یده چوڑان دیو د دینا وانزل او نازل کړي دي ان نازل کړو التوراۃ تورات والانجیل او انجیل دلته خبره بلم ذهن کې کینه وای چې انجیل د تورات ناسخ نه وګوري لکه قران د ټولو کتابونو ناسخ دی دغه چې منسوخ شوی دا ناسخ دی تورات تتمه مطلب چې دا غي یو حصہ تورات او د دې کتاب رستنی حصہ یا دویمه حصہ د انجیل دی لکه څنګه د نن سبا اولډ ټیسټمنټ او نیو ټیسټمنټ وغیرہ نمونه ور باندې خو دي کتاب یو دی دواړه د الله طرف نه ابتدای د موسی علی السلام کې وخت باندې وا او انتهای د عیسی علی السلام په وخت باندې وا خو عیسایانو او يهوديانو خپلو کې د جګړې او د یو د بل کتاب د نمنلو په بنیاد باندې هغه بالکل او نو مطلب دا ناسخ نو انجیل دا کتابونو د پاره او دا غي احکاماتو د پاره ناسخ نو صحیح شو من قبل مخکې د دینه هدن هدایت ته للناس خلقتا وانزل او نازل کړو الفرقان فرقون کې د حق او د باطل په منځ کې فیصله کتاب موږ خو د تلاوت کتاب جوړ کړی دی کنه او تلاوت مر باندې پټرامه باندې کو الله دې موږ معافيو کی ان الذين بشکا کسان پرونه جمعات کې یو اچانه مو راځي نظر ډېر په مینه ورسره ملاو شو مې دا چنه ده نو دې ان شاء الله قران سره مینه وي یا به تعلق وي مې ته ترجمه ته ول ناراضي ناغه ما ډېر عجیب انداز کې ولې چې موږ خپل سبق وایو کنه نو مې تاسو سبق وایي وای زمونږه بیګا شبینه وا مازدیګر نه شروع کو سحر پورې ختم وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا هغه غریبان خوشحال موږ ښکار کوو رسول الله منع کړی دا په ویش په کې ختم نه دغه چې کم از کم مدا رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی د سوالونو نه بعد هغه د درې ورځې ور کړی او بهتر ختم په میاشت کې ده او هغه نو رسول بیا 15 دین هغه نو رسول بیا هفته هغه نو رسول بیا درې ورځې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خنه ده غنلې خو بس ټیک ده چې تاسو وایي دغه بنیاد باندې اجازه ته ور کړی بهر ان دا زنده مې هغه غیبت نه وکړو دا دې بنیاد باندې چې مونږه هغه د تلاوت حکم نه ادا کوو نه پویږي نه دا دغه یعنی څه قصدن ارادتن ګور نه کوي او نه پوی هم په خپل ځکه صحیح خبره نه ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي به کفر کړي دي بیاات الله د الله د آیاتونو نه لهم اغوی د پاره عذاب ده شدید سخت دغه چې قران کریم نه مخاړه او څوک چې قران نه مخواړي هغه د لپاره شدید عذاب ده والله اول تعالی عزیز زورور ده ذو انتقام خوند بدلې ده ان بدل اغستې شي ذو خوند انتقام بدل ان خپل بدل اغستو باندې قادر ده الله تعالی ان الله بشکل تعالی لا يخفى پټ ندی علیه باغ باندې ان ندی پټ اغنا محاوره منام داسې کوا
ندی پټ الله نا شیء هیڅ شی فی الارض بزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی الله غذات ته یصورکم چې صورتونه درکړي تاسو ته صورت درکړي تاسو ته شکل فی الارحام د مور په خېټو کې کیف یشاء او څنګه چې وغواړي صورت سره هر چا د خپل سیرت مر کړي او دا د الله تعالی لوی عجیب خبره ده چې ټول یو په ذات دوسترګي او دوغه ګنا شکل صورت هیڅ فرق نشته هغه باوجود تاسو به کرونو کسانو سره ملاوي شي خو چرې بم یو شکل بلکې غلطي غینا حتی کې رنگونو کې بم نه غلطي وي هر چا خپل رنگ خپل شکل خپل आवाज او دا خپل انداز هر چا بیل یو هغه هر شي کې فرق ده د خواهشاتو پوري لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ده ان سوا ده هغه نه العزیز هغه زور ور ده غالب ده الحکیم خاوند حکمت ولده مخکینی آیات باندې خو توجه سره ځان کوئی کې ډېر اهم آیات ده هو الذی الله غذات ته انزل چې نازل کړي ده الیک پتا باندې الکتاب دا کتاب چې د قران ته اشاره ده منه د دینا آیاتون دی منه آیاتن دې کې ځنه آیاتونه دي دا محاوره معنی شو منه آیاتن پدې کې ځنه آیاتونه دي محکماتن چې هغه محکم دي هن هغه آیاتونه الكتاب اصل د کتاب دي وای مور لفظي معنی نه راجمه کون کی یعنی هغه آیاتونه دي چې راجمه کیږي هغه پورې د نور آیاتونه یو قسم آیاتونه داسي واخرو او ځنه نور یعنی ځنه نور داسي دي متشابهات چغه متشابهات دي هغه باندې اشتباه کیږي دا هغه مختلفي معنی کیږي دا هغه معنی ډېری کیږي دا هغه معنو کې اختلاف کیږي دا ډېر معنی دي اشتباه څه دوای لری یو شیخ وځيږي زوایم سړی دی توای نه سړی نه دی بوټي بل وینا نه غوا ده نو دا ټول په خپل خیال کې صحیح دي بلکې خو کله چې دا درې وړه نه کله چې دا درې وړه کله چې یو خبره صحیح نو دې ته وای اشتباه مونږ ته اشتباه وشو دا څه شي د اواز د تشیو مونږه دې دا نو دې قران کې دوه قسم آیاتونه دي یو الکتاب دي یو متشابهات دي په دې قران کریم کې او صلی فرمای فاما الذين بسغ کسان فی قلوبهم داغی بزرونو کې زیغن کوګواله ده فیتبعون اغی پیروی کوي اتباع کوي روانیږي تلاش کوي ما د آیاتونو پورې تشابه چغه متشابه دي منه د قران نا ولی کوي داسي متشابه آیاتونو بس ولی ګرځي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه لټولو د فساد لټولو د بګاړ وابتغاء او د پاره د لټولو تاویله تعویل د هغه آیاتونو هغه معنی هغه مطلب وما يعلم ان پوهیږي تاویله د هغه تعویل باندې د هغه په مراد باندې الا الله مگر الله نه له بل څه نه پوهیږي او د بیان باغی کې لګیا دی والراسخون او هغه علم هغه کسان چې پاخدي په علم کې راسخ علم کې پوخ علم کې سر تر رسیدل د هغه شی بنیاد باندې فی العلم په علم کې یقولون اغي وای د دې متشابه آیاتونو مبارکه آمنا به مونږه ایمان راوړل دي پدې کلون دا ټول آیاتونه محکمات دي او کوم متشابهات دي من عند ربنا دا زمونږه د رب طرف ندي وما يذكروا او نصيحت نه قبلي الا مگر اولو الالباب اولو خواندان الالباب د عقل خواندان د عقل او خيار ډیره هم آیات ده دو قسم آیاتونه دي په دې قران کریم کې چې یو محکمات دي یو متشابهات دي محکمات هغه دي چې نور آیاتونه خپل ځان پورې راټولای متشابهات هغه دي چې هغه باندې پویږي نه سره او چا چې بزرګ کې کوګواله ده هغه به متشابهات معنی کوي او چا چې بزرګ کې کوګواله نشته هغه د متشابهات آیاتونه محکمات تراړي دې ځکه الله اول خدا ذکر چې دې ځکه الله دا خبره ذکر وکړه چې دا بنیادی طور باندې مخکې تمهید ده د نجران د وفد د پاره مخکې نجران وفد سره چون کې بحث مباحثه روانه ده دا غیر لپاره الله تعالی دلته تمهید او تړ چې دې چې وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی ده او دلیل د پاره قرآنی کریم بیان کړي نو قرآنی کریم کې خطبه قسم آیاتونه دي نو د قسم آیاتونو کې چې چا په ځل کې کوګواله ده هغه په دې متشابهات معنی اخلي او چا په ځل کې چې کوګواله نشته هغه محکمات نه راخلي
نو الله قران کې فرمایي د عیسی علی السلام باره کې چې اغا کلمته کلمه د الله و روح الله او هغه روح د الله. اوس کچېری اومدکه به خبر د عیسی علی السلام باره کې وې موږ تاسو ټول په ویلي شهره خبره خو د عیسایانو عقل ته پریوزي زه ته پریوزي ځکه چې الله وایي الله روح ته او الله وایي چې هغه د الله کلمه ده نو خبره خو ټیک ده او دا ممکنه ده چې دا عیسی علی السلام د الله زوی وي. نعوذ بالله من ذلک. صحیح شو. خو په دې قرآنی کریم کې مخکې تاسو آیتونه بیا خیامه په دې قرآنی کریم کې الله تعالی فرمایي په سورته مریم کې د عیسی علی السلام باندې کې چې انی عبد الله زبنده یم د الله. نو هغه دې انی عبد الله دا د چا آیت ته د قرآن آیت او هغه باندې موږ سره سره پوه شو چې د عبد الله معنا د الله بنده او دا کلمته یا کلمت الله او روح الله د دې په معنی موږ نشو پوه ځکه چې روح الله نه څه مراد ده د کلمې نه د کمی کلمې مراد ده او الته موږ آسان سره پوه شو چې الله د عیسی علی السلام باره کې فرمایي چې عیسی علی السلام وايي چې انی عبد الله زد الله بنده یم. نو دا درې وړه شي نو تاسو مخه تکي د روح الله کلمت الله او عبد الله دا درې وړه عیسی علی السلام باره کې الله کړی په دې دوه معنا کرانه ده. نو موږ به دغه دوه معنا را وګرځو دی عبد الله ته نو موږ به معلوم شو چې دا عبد الله ده. اوس دا دوه معنی پاتې شوې کړي موږ اول خو دې تعویل اورو پکار نه خو که مثلا موږ دې تعویل کوو نو د دوړو خبرو الله تعالی قرآن کریم کې د دې مثالونه شته دي. لکه مثلا الله فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له خبر ادا بل نه دا چې کله اراده وکي الله تعالی دیو شي چې او یا غتا چې کن اوشا فیکون بیا اوشي نو دا کن څه شه دا کلمه ده دا چا کلمه ده دا الله ده. نو الته چې عیسی علی السلام ته د کلمې اشاره ده هغه د دې کن ته اشاره ده چې دا زما د کن په وینا باندې پیدا شوی زه هر شي ته چې وایم چې کن شا هغه د پاره د مور د پلار د حالات د وسایلو هیڅ ضرورت ورته نشته نه پته ولګي. همدارنګي روح الله اوس راواخلي د روح باره کې الله فرمایي چې ما کله مثال آدم علی السلام جوړ کو نو ما باغ کې واچولو من روحي د خپل روح نامه هغه کې واچو آدم علی السلام کې نو کدا روح الله د الله دوی او دا بنیاد کې دی شي نو دې مطلب خدا چې آدم علی السلام دی او که آدم علی السلام د الله دوی نو دې مطلب موږ ټول یو الله سمون بیا دا چې موږ نه مغه روح ته د آدم علی السلام روح ته نو بیا غو زمونږ او د عیسی علی السلام کې فرق پاتې نشو. نو که اشاره ده نو دې روح ته اشاره ده او که کلمې ته اشاره ده نو دې ته اشاره ده. خدا الګ کیږي دا تاسو ته لکه ګرانه پریوزي دا خبره چې زکه ما کومه او تاسو ته ګرانه زکه پریوزي چې بده کې تاسو تدبر بنئ کړي او چا چې بده کې تدبر کړي تدبر مطلب بده کې سوچ کړي هغه به فورن په دې خبره اوس پوه شي چې ها اشاره الله تعالی دې تکړي. ټیک شو. اومدارنګي الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې فرمایي چې دا نور ده قرآن باره کې الله فرمایي نور ده 40 ځای الله تعالی په قرآن کریم کې د نور ذکر کړي نور ذکر الله کړي او دا مختلفو مانو سره مختلفو قرآن ته الله نور ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی نور ویلي دي خپل رڼا ته الله نور ویلي دي اسلام تعالی نور ویلي دي. خدغه نور د زمونږ د ځانو خلکو راغسته دي او ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم دی همدغه نور دی او دا بشر نه دا نور دی دا بشر نه او د دې مقابله کې اوس موږ اشتباه کې پریودو چې دا وکی نور دی او کنه نه دی. نو رستو به آیتونه دي ارتب راضی تاسو ته بیان کوم ځا په سورته کاف کې الله تعالی فرمایي انما انا بشر مثلکم زه ام تاسو په شان بشر یم. هغه معنا اسانه موږ په پوه شو موږ ته پته ولګی دا آسان ده. نو هغه محکم ده او دا متشابه ده د دې معنی ډېری کې دی چې دا هغه معنی هم د کوي کې اوله چې بشر معنی انسان بیا دی وای مرد کمند نه ده هغه باندې مر راضي او کنه راضي او خبره پیچیده کا نو الله په خپل فرمایي چې انک میت تم مر کی دن کې مریب و انه بشک دوی چې کوم میتون دی به همري څنګه دا نور خلق مري همداسې وتمري خبر واضحه شو مزاقت مشو. نو دا قسم آیاتونه همدارنګي دا حروف مقطعات دي الف لام میم ح میم موږ به معنی باندې پوي دا متشابهات دي. نو چې چا بزرګ کې کوګواله ده هغه دې پسې ور پسې ده نو حلق راوستې نشي حلق نه راوځي الله وایي معنی ده خدای نو چې الله نه خدای ته څنګه را پیدا کوي بیا چې نو بیا نتیجه جوړه شي نتیجه دا جوړه شي چې د مسلمانانو نه هم الګ شي
او کافرو سره نه ملاويږي ځکه چې خو مسلمانان او د کافرو نه الګ شي نو دې بنیاد باندې نوې فرقه جوړ شي او الله په دې گواه ده ما په سوچ کړی ده زه الحمدلله ډېر جذباتو کې خبره انسان نه خامہ غلطي کیږي کمیانه کیږي شل زر ګناهونه دي په موږ کې خو ان شاء الله په قران کې داسې جذباتي خبره نه کومه دا ما په دې باندې سوچ کړی ده څومره چې زمونږه فرقه پرستی ده څومره چې زمونږه گمراه فرقې دي فرقه پرستی یا زمونږه گمراه فرقې لکه قیدیانان لکه پرویزیان وغیرہ وغیرہ نو تاسو خپل معلوم دي دا ټولو د امدې قرآنی کریم نه هغه الفاظ راغستې دي چې هغه متشابهات دي باغې باندې عمل کړی دی او بیا ګرځېدلې دي کنده کې لکه قیدیانان ولی وایي چې پیغمبر برازي هم دې قرآن نه دلیل راغسته دی او وایي چې بل پیغمبر برازي اخره پیغمبر دانه دی دغه آیتونه راځي به تاسو ته خیمه ان شاء الله او به هغه پسې لګیا دي خو اما آیات ظالمه تر واړه د قرآنی کریم بل محکم آیات ستابم سینه کلاوشي او خلک به مشکل نه بچي همدارنګه څومره نور فرقي څومره دا تاسو وګورئ چې باندې تاسو سوچ وکړئ بګدل خپل لایبرری کې اچانک کتابونه راواخلئ د دې خلکو تاریخ وګورئ د دې عقیده وګورئ هغه عقیده باندې دا سوچ وکړئ چې دا خبره دي کوم نه راغولې دي دا سوای هغه دلیل کې به قرآن او حدیث ملاوي قرآن مثلا ساده غوندي خبره کې دیش دا دومره پیچیده خبره باندې نه شي په خو ساده باندې پوي په دې میاشت کې شب برات تیر شو او ما د پاره د لاډ لوی مسله ده کوا چې هر چا ټلیفون کړی دی او هر چا پښتنه کړی دی په دې کې څه عبادت ته عبادت کو نه کو دا څنګه شپه دا او دا څه دا وغیرہ بیا دې سره دلیل دا او چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا فرمایلی دي چې دا سی وشپه دا باقي کې حساب کتاب کیږي اول خدا حدیث نشته ما تحقیق کړی دا حدیث نه ده دا حدیث نشته او دویمه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې کلم بند شوی دی شاته چې څه لیکل شوی دی هغه بکیږي باقی نه بدلی پاتې شو دا خبره چې بده شپې کې کیږي د باندې یو حدیث ته بل نو هغه شپه دی بدل کړی دا هغه شپه نه مراد شب قدر ده هغه حدیث د شب قدر لپاره دی هغه دی راولې دی شب برات ته نو دغه نشپې جوړ کړی اشتباه کوم دی پرې وته دغه کې ور پس روان شو سورۃ الدخان باغه کې الله تعالی فرمایي چې په داسې یو شپې کې مبارک کې موږ نازل کړي او دعا ایتونو کې موږ نازل کړي د قرآن فی لیلۃ مبارکۃ یو مبارک شپې کې موږ د قرآن نازل کړي نو دی وایي چې دا مبارک شپه دا شب برات الله وایي دا لیلۃ مبارکه اوس لیلۃ مبارک باغی کې تشریح نشته یعنی هغه کې وضاحت نشته دا کومه مبارک شپه د الله ذکر کړي ده دا کومه د جمعې شپه ته ذکر ده جمعې ورځ ته ذکر ده برات ته ذکر ده هیڅ تشریح باغی کې نور نشته لیلۃ مبارک بس دا وایي اوس موږ په کار چې تلاش وکړو قرآن کې چې آیا د دې آیت چې کوم دا موږ وضاحت نشو کولای په دې قرآن کې بل محکم آیت دې د پرشتہ کنه او شتا کچری تلاش وکړو کچا کړی او کنه کین نو هغه په یو پس روان شي لاړو نو الته په سورته ان انزل کی قدر کې الله فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر موږ نازل کړی دا قرآن په ليله القدر کې او ليله القدر بارک الله وایي چې دا په رمضان کې ده او د رمضان بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په اخر شپو کې ده او د اخر شپو بارک الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په تاکو کې ده او تاکو کې ډېر امکان په 2327 کې ده نو چې تلاشي کوي نو ورسېږي او کو نه رسېږي تورات دا مراد ده او دا دومره تفصیل مې د تذکر ویلي چې زمونږه فرقه پرستی یا زمونږه د خپل کې یو بل باندې الزامات د دې چې تاسو انتها ته وګورئ د قرآن یا د حدیث نه هغه شی راغستې وي چې هغه تعویل نکړي دا اصل نه ملويږي خامخا یو چې موږ دا ته جوړ کړی نو کدا قرآنی کریم سره ټول وایي ګوري تدبر کوي یو ځکه نه پويږي بل ځای نه راوخلی لکه تاسو زده آیتونه خیمه ور سره قرآن په خپل تفسیر کوي د خپل ځان نه خبر واضحه ده نه دې طرف ته اشاره ده په دې آیت کې عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې کتا سو په وخت کې داسې خلق پیدا شي چې هغه متشابهات په سيزي یاد ساتي خطرناک خلق دي ځانونه ته بچ گئی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ده ځانونه ته بچ گئی او دا قران کریم آسان ترین کتاب ده چې بلال حمار خباب رضی الله تعالی علیهم اجمعین ټول صحابه کرام
دا انپړه هم بے تعلیم هم زنه پکې سره په عربی نه پویدل هغه په دې قران پویږي یعنی دا دومره آسان ترين دی دا فلسفیانه انداز نه دی د دې قران عالمانه انداز هم نه دی دا د عالمانو کتاب نه دی دا د عالمانو کتاب نه دی دا د انپړ ترين سړي کتاب دی چې هغه په هیڅ نه پویږي چې قران په انسان پویږي دا دومره ساده کتاب دومره آسان کتاب دی آسان انتهایی او چې کوم ځکه ګرانواله راشي معلوم کدا دا خو یو د ساته ما تاسو ولې جذبات په بنیاد خبره نه کومه الله د تقوا کومه او شرطن د توایما چې مشکل کم دی کې دی قران کې د تفیق شي مشکل پیښ شي پوه شه چې دا ما د پاره نه دی دا ما د پاره نه دی یعنی زه په دې باندې الله ملامت کړي نه یم مونږ کوا دې کې مشکل دی زکات ورکوا دې کې مشکل دی او حج کوا په دې کې مشکل دی جهاد کوا په دې کې هیڅ داسې مشکلات په آسان ترين احکامات ساده غونډه الفاظ آسان ترين انداز آسان ترين کتاب خو چې کم دي کې دا نور دی او دا مرګي نه او دا ژوند دی او دا وغیرہ دا کاجانان دي او دا بل پیغمبر برازي دی به چون کې چونان شي یعنی اگر مگر دا خبره دي جوړه شو نو اول هغه ته تخپل رسیدای نشي دا څه وایي دا کوم دي تلاړو دا څه شي دي بیا به اخر دونه کړ یا به ټیک ته را بس صحیح ده هغه هم دا غوايي پوهیږي بیا هم او حال دا چې قرآن انداز داسې نه قرآن انداز قرآن آسان ترين چې کوم دي کې نه ده نو پوه چې دا ماده پاره نه یو بل مثال درکم الله د سوارلۍ باره کې فرمایي په سورۃ یاسین کې د خلقو ته صحابه کرام ته خدمت مخاطب خو هغه کې صحابه کرام دي مسلمانان دي او هغه ځکه الله فرمایي چې تاسو ما تاسو ته تعریف پیدا کړل هغه به تاسو سوار نه کوئ ير کبون تاسو به خېږي هغه باندې سوارلي ور باندې کوئ او بیا ورپسې الله ویلي دي چې زب نور سوارلي هم پیدا کما زه نورم پیدا کوم ٹھیک شو اوس کا صحابه کرام په دې ناس وي چې دا نور سوارلي به څنګه وي راځي په دې سوچ کو دا الله ویلي دي چې نور سوارلي پیدا کو دا به څنګه وي نو که هغه دا ډیر مهنت کړي وي ډیر مهنت کړي وي او ډیر متقیان دي الله خوختي الله ورته معافي کړي دا خو هغه تاسو نه پښتنه کومه چې الله ورته خدای نه وي الله ورته خدای نه وي هغه به دا تصور کې راغلي وي چې ریل گاډي بومي پیا بومي جهاز بومي وغه دا به راغلي وي نو وخت به ځای کړی کړي شي باندې پوښي وي وخت به ځای کړی چنان هغه د وخت ځای کون کې نو هغه آیات په خپل ځای پر خو ده او اعمال کړی او چې ورته حالات راځي مونږ دا اوس پته ولګی چې داسې دي مونږ نه بعد بچ کیږي او د بدن له دا هغه لپاره متشابه وو هغه په دې باندې سر مازغنه دي خور هغه چې کوم مول کتاب دی په عمل کړي دا د حالاتو مطابق الله تعالی دې مونږ تاسو په دې باندې کوی کی اوس الله دعا کوي مونږ تاسو ټول تخای ربنا اے رب زمونږه لا تزغ کاغم کې قلوبنا زړه زمونږه بعد اورستو اظهار کلا هدایتنا چې تا هدایت کړې دې مونږ ته څنګه چې زړه کو غوالي امکان خوشته نو یا الله مونږه کاغم کې او د کګوالي اشاره چرته ده فاما الذين في قلوبهم زيغ ته اشاره ده چې دا په تکیه قرآن کې کینی لاسنا چې دا قرآن د ناستواله دي شیطان د گمراهي باعث جوړ کی نو دې وجه دعا کوي چې الله کوګواله مې مکی کوګ زمې کوګ مکی ربنا اے رب زمونږه لا تزغ کوګ مکی کاګ مکی قلوبنا زونه زمونږه بعد هدایتنا ورسل د اغنا چې تا هدایت کړې دې مونږ ته وهب لنا اوراکی مونږ ته ملذن کا خپل طرفنا رحمتن رحمت انک بشکت انت الوهاب هم ته ډیر ورکون کوي مونږ ته مزید راکې د پوینا د علمنا د وسایلنا ربنا اے رب زمونږه انک بشکت جامع الناس جمع کون کوي د خلقو لیوم اغورت د پارا لا ریب چې شک شو بنشتا فيه پاغورت کې قیامت ورځ راضی بخامخه ان الله بشکل تعالی لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده مخالفت نه کوي د وعده ان نه ماته وعده ماته اونکه نه ده ان الذين بشکل کسان کفروا چې کافران دي لن تغني عنهم هیچره په پکار نشي غنی د الله صفاتونو نه صفاتم ده بے پروا ته ویل کیږي او دا مالداري د څه ویل کیږي چې مالدار د ضرورتونو او یا د غریبانو نه بے پروايي پیسې دي نه بے پروا ده نو غا لفظي معنی بے پروا ده یعنی لن تغني عنهم بے پروا بنکی ده د تشینا د دې ګناهونو نه اموالهم مالونه د دوی د دې لفظي معنی ده
او د محاورې معنا لن تغني عنهم سرب بکار را نشي داغوي اموالهم مالون داغوي ولا اولادهم او نه اولاد داغوي من الله د الله نه سمراد ان د الله په مقابله کې الله مقابله کې به مال او اولاد پیدا نه کوي کجري عذاب حکم راشي الله دې تاسو بچ کی من الله د الله تعالی پوړاندې د الله تعالی نه د الله په مقابله کې شيء ان هیڅ شي واولائک هم دغه کسان هم امدوی وقودو سوزیدون کی دی النار د اور خاشاک و امدوی وی لرگی به امدوی وی ایندن وقود لفظی منا ایندن سوزول ولا شی کدا ابي آل فرعون لک څنګه چې مونږه معامله کړې و آل فرعونانو سره یعنی معامله د دوی په شان د معاملې د فرعون د محاوره معنا داسې کوي معامله د دوی په شان د معاملې د فرعون د والذین او هغه خلقو من قبلهم چې دین وړاندې وو کذبوا اغوی دروغ غنل دروغ نسبت یو کړو به آیاتنا زمونږ آیاتونو پوری یعنی دروغ وګړي دروغ وتړل زمونږ آیاتونو پوری فاخذهم الله نقني والله تعالی اغوی بذنوبهم بسبب د گناهونو دا اغوی والله اول تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده الله دې تاسو بچ کی قل او آیا للذین او کسانتا دلته اشاره ده د بنو قینقاع ته چې کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بدر کې کامیابی اومندله نو دی ویلې چې هغه خو انپړه خلکو په جنگ پویدل نه کوم سره جګړه راشي بیا په مزه باندې پوي شي نه لا وې دي د جواب کې وایا او آیا للذین او کسانتا کفروا چې کافران دي ستغلبون زرد چې مغلوب کړل شي تاسو وتحشرون او زرد چې راجم کړل شي تاسو الى جهنم تا وبئس البهاد او ډیر خراب ځای د ورتلو ده قد پتا کی سرا کا نشتا لکم تاس دپارا آیت النشانہ فی فئتین پاغدو ډلو کې التقطا چې یو بل ته مخامخ وي جنگ بدر کې صحابه کرام او ابو جهل لخر په دې هر یو شي کې نشانه ده د دې کردار وګوره د دې اخلاق وګوره د دې اعمال وګوره د دې نیت وګوره د دې اصله وګوره چې نشتا او د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وګوره د دې په غیبت ایمان وګوره وغیرہ دا ټول شي نه هر یو شی نمونه ده او دې مقابله کې د کافرو اني غدل وګوره دغه کبر وګوره دغه غرور وګوره دغه نیتونه وګوره دغه غانه بجانه او ځان سره ډولونه او دمه راوستل وګوره دا یو شی د دلیل دی چې هغه الله په مخالفت کې دی او دا الله تعالی په حمایت کې دی نو التقطا فی فئتین التقطا فغدو ډلو کې چاغه براتلا یو بلتا فئاتن چې وډلوا تقاتلو چې جګړه کولا فی سبیل الله د الله بلاره کې واخرى او غبل ډلا کافرتن چې کافر وا يرونهم اغویل دل مسلمانان مثلهم پدوچندا دایوا دویمه معنا يرونهم چې دل مسلمانانو دا کافر مثلهم دوچندا او دوړ الله تعالی انداسي خدل مسلمانانو 313 او کافر دي 1000 نو د یو نسبت سره درې یعنی سه چندو کافر نو الله مسلمانانو باندې دا فضل وکړو چې کافر ورته د چند ښکار کړل انده سه معلومه ده لکه شپک سوچي نو مسلمانانو همت لږ زیات ان شاء الله ډیر نه دي جنگ په ګټو او کافر تعالی د چند ښکار کړل مسلمانان وګو هغه 300 او هغه راسي معلومه ده لکه شپک سوي نو دا ډیرواله د مسلمانانو کافرو د پاره الله تعالی باغی زړونو کې روبا چولو ذریعہ جوړ کړل او د مسلمانانو ډیروال کافرو کمواله مسلمانانو تعالی تعالی همت ډیرواله شو چې غبراوي گئی ما زه سره ما او دومره ډیر نه دي يرونهم چې لیدل مسلمانانو دا کافر مثلهم په دوچندا د خپل ځان نه رأي العين په خارا لیدل د سترګو یعنی حقیقت دا سينو زګه چې حقیقت خدا غډیرو هغه زرو دا 300 سه چندو بلکې سه جنم ډیرو خو یې معلومه ده دوی تداسي والله ولا تعالی یؤید طاقت ور کوي بنصره بخل مدد سره من یشاء او چاته چې غواړي الله تعالی امداد کوي چاته جو غواړي امداد کوي هغه سره امداد وکړي ان یقینا فی ذلک بده کې لعبرتن نصیحت ته عبرت ته لئولی الابصار د سترګو خواندانو ته ابصار سترګو ته ملکی کی بصیرت ته ملکی کی څوک چې بصیرت لري زوینا خسته کړی شوی دی
للناس خلقتا حب الشهوات حب منا الشهوات د خواہشاتو الله چاو تخسته کړی دی شیطان تخسته کړی شیطان دې ته د خواہشاتو مینا بدل کې اچولې ده دا خواہشات څه شي دي اوس الله بیان کوي من النساء د زنانونا زمګه تاسو معاشره کې د زمګه ټمه زمګه فحاشي زمګه غانه بجانه دا زمګه زنانه یاد وکړه والبنینا او زامن یعنی زامنونه چډیر وای خوای تکړه وای قابل وای پیسې ګټل انجینران وای ډاکټران وای وغیرہ وغیرہ والقناطیر او خزانه المقنطره جمع کړي شوی ان ډیر خزانه مې وای مالونه مې وای بینک بیلنس وای او داسې خزانه والقناطیر المقنطره خزانه د خزانو ان ډیر خزانه وای من الذهب د سرو زرنا والفضه او د سپینو زرنا والخيل المصومه والخيل او اسنا المصومه نشان زاده دا نشانه بداوا چې کله به ډیر ځای کې استبل کې اسونه ولاړو نو سړی بلاړو پیژندو به چې خاص کم دی نو شاته نه داسې ټپ په ورکو نو چې هغه سرکشه وي نو بزان باندې چوک نه پرې خدل نو پوي وږي چې دا صحیح اس نه دی نو هغه باندې نشان او په باقاعده چې دا هغه نشان زده اسونه دي چې دا د الله تعالی تر لکه نه جنان سبا گاډي او بار گاډي باندې مارکې لګېدلې دي نو کومه وایي چې دا گاډي چې هغه باندې مارکې لګېدلې دي کني مرسيډیز ده کني پجیرو ده کني ټویټر ده وغیرہ وغیرہ هغه طرف ته اشاره ده والانعام او ثروي والحرث او فصل زمکي پلاټونه او جیدادونه وغیرہ ذالک دا ټول متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا متاع دا متاع ده متاع وای اضافي فائدې ته چې دا غي خپل مقصد نه اضافي شی ده لکه مثلا تا د موږ پښتو کې سرباره ورته وای سرباره چې کله دا اسپا یا خر وغیرہ باندې لګي وتړي او بیا هغه خد جوړ کی نو څول لرګي اضافي پکې دته ویل کیږي او لفظي معنا تقریبا د تیغ نه یا د تبي هغه کپڑا چې کوم باندې هغه صفکی نو دا مراد څه ده مراد دا ده چې دا ضروری دنه بغیر وخت نه تیری او مقصد نه ده نو دنیا سامان دا کوم چې الله دا ذکر کړو خدای دا مثلا اسب دي دولت ته مال ده وغیرہ وغیرہ دا ټول متاع دي مراد دا ده چې دا ضروری دي د ژوندۍ تیرولو لپاره دنه بغیر ژوند نه تیری څنګه چې پیسې نه وي کپڑے بچرتای وغیرہ وغیرہ ضرورت نه پوره کیږي خوراک بچرته نه واده نه وي بچي بچرته نه خو مقصد نه ده یو ضرورت ده یو مقصد ده په دې ډول کې فرق او تاسو الحمدلله ما نه خپويږئ مونږه مثلا جنریټر لګولای دی جنریټر مونږه مقصد دا ده چې دا مونږ ترانه راکې زموږه بجلی وچلای او ضرورت څه ده ضرورت پټرول دی دا دغه ضرورت ته او زموږه دا مقصد ده اوس کيو جنریټر یو ماشين دی هغه صرف خوراک کوي او بجلی نه پیدا کوي نو دینه مودا دا شی کور کی ساتي دا کور کی څوک نه ساتي نو دا ضرورت زندگی دی مقصد زندگی نه دی متاع الحیات الدنیا دا سامان دی ژوند دنیا والله او الله تعالی عنده اغسر حسن المآب خاسته ده د ورتلو ده مآب اصل ټکانا واپس راتل خاسته ده قل او نبئکم آیات خبر در کم تاسو ته بخیر ډیر خاسته من ذالکم د دې شوننا تاسو ته من ذالکم د دې شیننا تاسو ته یعنی دا کوم چې بیان شول دنه بهتر ده دوخه او د تلک تاسو بیا توجه کوي دا کوم شیونه چې مونږ په ګناه په حرامو او مونږ په نور ګناہوں باندې مجبورای دا ټول شیونه الله تعالی ذکر په قران کې کړی ده کني په کار داوا چې مونږ د الله ویلي وی چې تاسو ته جنت ته او هر شي پکې شته خو الله مونږ ته یو شی بیان بیل کړی ده دې لپاره چې دنیا کې بدکاری مکوا خدای خو خدا نو په حلال وکړه خو تا لپاره قیامت کې بداسي هوري بوي سورته واقعه وګوري سورته الرحمن وګوري همدا غنګلور سورته نبا وګوري الله تعالی عجيبه صفاتونه بیان کړی دي چې انسان د شرم نه بیانول هم نشي لکه مثلا عربا اطرابا نسوانیت نه برپوري تفصیل باندې ته خپل پويږي او دا الله تعالی قران کې ذکر کړی چې دا عجیب طریق کتاب دی او په منځ کې مونږ وایو منځ کې د کنځلو کا ماتيږي مون ماتيږي ورسره پښتو کې خبرو کوم ماتيږي ورسره مون او په دې آیتونو کې مونږ وایو چې عربا اطرابا
دا چې خدي چې نسوانیت د برپوري دي او د دې صفات به تکوا روح کتاب لیکلی شي او د شعرونو کتابونو یا د غانو بجانو کې دا ټول خلاصه د عربن اطراب ده دا دې چې سوای کاغه هر یو شی او هر وعزو یادای او دا عربن اطراب کې راجمه ده اوله د موږ خدای دا څه د پاره دې د پاره چې ته انساني تا په فطرت کې دې سره مینه ده تا د خواهش ته نو زه عمدک ته پورا کومه دنیا کی ضرورت پورا کا آخرت کې وتا ټول خواهشات دا پوره شي همدارنګه زمونږ باغونه دي موږ خوختي الله وای داسې باغونه دي کې بانګور وي کجوري بوي ونی بوي او داسې ودا قطوف وهدانیت ناغمیوي بنشدي وي دا ټول د جنت ذکر کړی دی باغې کې بسل سبیل وي باغې د اوبو خوند به د کافور وي وغیرہ وغیرہ اسی چې توای نو انسان عجیب لګي چې داسې دنیا پرسته یاد دې شروع سره مینه ده او الله په قرآن کې ذکر کړی تا دنیا کې خوختي نو دومره حاصل کا چې تا دنیا په تیر شنو غم مکوا هم تک قدر کومه او دې ډېر بهتر در کوم دا څومره چې دا شی نه دي سونه ده الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې به یو وخت اخته سپینو ضروري یا به د سرو ضروري او دې ته به د باغوګان به اغوسته من اصابرا من ذهب د سرو زرو نه باغوسته ولیکيږي د جنتیانو ته د بادشاہانو په شان دي وغیرہ وغیرہ دا ټول او دا چا د پاره دي دا صفاتونه لګیا توجه سره وسواوي چې دا چا د پاره دي او دا سره کجا سره قلم پیری لګي نوټم کوي کنه شي نوٹ کوله دا ورستنی د بدري آیتونه لګان سره ځکه چې دا دې خلکو د پاره دي اوس الله خي دا چا د پاره دي او نبئکم آیز خبر در کم تاسو ته بخیر ډیر خ من ذالکم د دې شیونو نه تاسو د پاره للذین د هغه خلکو د پاره دي اتقوا چاغه پرهیزګاری تقوا معنی می تاسو تکړه دا د الله نه یریدون کې د الله د عذاب نه یریدون کې د یری پر بنیاد باندې د ګنا نه ځان بچ کون کې یو صفت و ابیات شری عند ربهم د الله سره د الله په نسبت باندې جنات باغونه دي تجری چ رواني بوي من تحتها الانهار د دې لاندې نهرونه چینه خالدین همیشه بوي فيها باغه کې وازواج او جوړي بوي بیبيان بوي نر د پاره خزه د پاره نر متطهرتن پاکي بوي دا جوړي وردوان رضامندیا دا ډېر لوی نعمت الله دې موږ سره نصیب کړي یا الله موږ دا ناستا او د کتاب ته ناستا څنګه چې ستاسو د بیان حق ته هم دا غرانګي ستاسو رضامندیا الله موږ ته نصیب کړي او په دې کې الله تعالی زموږ د نفس زموږ خواهشات او شیطان رکاوټ ته پرې نه دي رضوان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله جنتیان الله تعالی جنت ته نه بسي سعید خدری نه روایت ته بخاری شریف کې او بیا د دې خپل نعمتونه او کټونه او پلنګونه او د بنگلې او د نعمتونه وګوري بیا الله ورته وایي چې بس ته جنت نور څه غواړي جنت وزنا الله نور څه غواړي دینه دا خو موږ د زین غني ستاره نه هر څه پوره دي هر څه ډیر دي نه یو شی پاتې ده چې هغه تاسو ته بلم در کوم انعام هغه دا ده چې نن تاسو نه خوشاله ما او بیا چیرې نه خپکیږم وردوان رضامندیا ده من الله د الله نه بیا الله اعلان کوي چې بیا نه خپکیږم زه دا نه خپکیږم یا الله ته موږ ناراضه مشي په دنیا کې هم والله الله تعالی بصیر لدن کړه بالعباد په بندگانو یو صفات تاسو نوٹ کړه ده تقوا بل واوري الذين دا هغه خلق دي یقولون چې هغه وایي ربنا اے رب زمونږه اننا بشک مونږ چيو آمنا مونږ ایمان راوړې ده فغفر لنا بخنو کی مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا او اوساتي مونږه بچ کی مونږه عذاب النار عذاب د اورنا دا به دغه دعاګانی تقوا وی او دا به دعاوی دعا کې څه دعا ده الله موږ ګناه معاف یا الله موږ ګناه معاف هغه به هر وخت کې پسین کې دا احساس وی چې الله ته ناراض نه وي یا الله ته خفه نه شي چرته نو الله موږ ګناهونه معاف کړي یا الله موږ ګناهونه معاف کړي دا به دغه دعا وی دویم صفت تاسو نوٹ کو ځان سره الصابرین دا صبر کوونکی دي صبر تفصیلا تاسو بیان شوی دی او دا صبر بدلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته او په مشکلاتو کې هغه نه علاوه په سختیو کې هغه نه علاوه په نیکی باندې صبردار چې نیکی ګرانه ده ته مستقل مزاجي سره عمل کوا اومده غرانګي په ګناه باندې ځان ایثار کړي دي نو ځان ایثارول ګران دي ته هغه باندې صبر کوا لفظي معنی ایثار دل دي او درې صورتونه دي د صبر عن السيئات صبر علی الحسنات او صبر علی المصائب علی الحسنات نه مراد په نیکی ځان ټینګي عن السيئات نه مراد بدی نه ځان اوسه دې بدی ځان ټینګي او دلاره کې مشکلات راغلل هغه ته ځان ټینګي دې صبر وای
والصادقین دا دریم صفت شو تلورم والصادقین او رشتیا وینکی دی رشتیا ویل بینن سبا معاشره کی رشتیا ویل دا آسان خبره خو نه ده د کفر مقابلے کی دشمن مقابلے کی حکومت مقابلے کی سختیوں مقابلے کی مشکلات مقابلے کی وغیرہ وغیرہ عظیم ترین صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بخاری شریف مسلم شریف حدیث تے کہ مومن زانی کی دیشی مومن قاتل کی دیشی مومن بدکار کی دیشی کو مومن دروغجن نشی کرے مومن دروغجن نشی کرے نو والصادقین رشتیا وین کی والقانتین تابعدار فرمان بردار قانت تابعدار ته ویل کی دا الله د احکامات منون کې دا پنځم شو والمنفقین او خرج کوونکی دا الله بلاره کې انفاق فی سبیل الله کوونکی دا الله بلاره کې خرج کوونکی تفصیلی بیگا درس کې بیان شوی دی والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین او بخنی غختن کی بالاسحار د سحری په وخت کې د شپې په اخر حصے کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اخري حصے کې الله تعالی را کوشي او دا په یوې شپې کې نه ده چې د خلکو په شان دی به ته وایي چې صرف سبب برات کې را کوزيږي حدیث کې الفاظ د هر شپې الله اخري شپې ته را کوشي د خپل شان مطابق موږ نه شو ویلای چې څنګه وي او بیا اعلان کوي الله تعالی چې څوک شته چې معنا دعاو کیږي زور کما څوک شته چې دعاو کیږي قبول کما څوک شته چې معافي وغواړي چې زور تاو کما معافي نو دغه د مستغفرین بالاسحار سحری په وخت کې د شپې اخري حصے کې په دې وخت کې دعاګانې قبليږي په دې وخت کې الله تعالی سره تعلق الله سره خبره تلاوت کول نفل کول تهجد کول دا د دې کون کوي نو دا صفاتونه چې راشي چا کې نو هغه پر انعام سره دا ورسونه چې تیر شو جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وازواج مطهره ورضوان من الله او اوس د دې موازنه د بل ورستنی آیات سره وکي چې زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين او دا متاع الحیات دنیا دی او دا ټول عمر د پاره دی او د دې په نتیجه کې رضوان من الله ده او د دې صفاتونه سری دغه یدو دانی دي دغه وکا ناغه په نتیجه کې باغ ملم شي او دایم ندی ویلي چې دا زوین للناس حب الشهوات کوم صفاتونه دا تفرید ده نه دی ویلي دا وخلا وکا دام را واخلا خود ضرورت بنیاد باندې مقصد حیات نه ده ضرورت زندگی ده ضرورت زندگی بنیاد باندې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان